نیک عمل خور او نیک عمل لور کچیر یو چا بيدینه سړی ته ورکړله نیک عمل لور دی ولا 5 وخت لمونځ کوي تر ولاړ سوی تا بالمانځه سړی ته ورکړله بيدینه سړی ته دی ورکړله او نیک عمل خور دی ولا 5 وخت لمونځ کوي تر ولاړ سوی تا خپل خور بالمانځه بيدینه او ګناګار ته دی ورکړله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ته مړ سوی ستا پر قبر باندې با ورځ تر قیامت پورې زر زر لعنت راوري هر ورځ به ستا پر قبر زر لعنت راوري ستا لور 5 وخت لمونځ کوي نیک عمل ولا تا داسې کور ته ورکړه چې په هغه کور کې لمونځ نه کېږي تا داسې سړي ته ورکړله چې هغه سړی لمونځ نه کوي الله ته سر نه ټیټوي سجده نه کوي او دی ګناهونه کوي سرعام ګناهونه کوي فاسق وي بېدینه وي بې لمانځه وي ته هغه ته لور خور ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ته مړ سوې ستا پر قبر باندې به زر زر لعنته در ورځې راوري زر لعنته به راوري خو افسوس موږ تاسې چې کله خور یا لور ورکوو هغه هلک ته ګورو ړوند خو به نه وي کور خو به نه وي لیونی خو به نه وي او اصحاب خو به خراب نه وي نور څنګه ده دا سوچ کې وو لیکن اچا هم داسې به په 100% کې به 10 کسان داسې وي هغه به دین ته ګوري دنیا ته به نه ګوري ځواني ته به نه ګوري هغه به دین ته ګوري چې دا هلک ته زه لور ورکوم خور ورکوم ایا دا لمونځګزاره ده دا دینداره ده که بېدینه ده نو چې کله ما او تا داسې کول بیا به ما او تا دغه عذابه څخه خلاص یو باید مو او تاسې دا سوچ وو او د ځواني خیال وساتو چې ړوند کون شلی نه وي صحیح ده ټیک ده ستا لور ده ته سم صحتمند سړي ته ورکوې په دې کې هېڅ ګناه نه ده لیکن د دې خیال بیا هم ساتې چې ستا لور چې ته چا ته ورکوې ستا زوم جوړېدلو والا دغه 5 وخت لمونځ کوي د مور و پلار خبره مني دا نشه کوي که نه کوي دا چش کوي دا په کومه دنده اخته ده دا سوچ به هم ما او تا وو نو بیا به د دې عذاب څخه خلاصې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ستا نیکه لور ستا نیکه خور که چیرې تا بېدینه ته ورکړله بې لمانځه ته دې ورکړله نو تر قیامته پورې به ستا پر قبر باندې به زر لعنته راوري زر لعنته به راوري ته سم صحتمند سړي ته ورکوې په دې کې هېڅ ګناه نه ده لیکن د دې خیال بیا هم ساتې چې ستا لور چې ته چا ته ورکوې ستا زوم جوړېدلو والا دغه 5 وخت لمونځ کوي د مور و پلار خبره مني